آقا علیه الصلاة والسلام فرمایي چې شعبان شهری و رمضان شهر الله. مبارک فرمایي چې دا شعبان المعظم میاشت دا زما میاشت ده او د رمضان المبارک میاشت د الله رب العزت جل جلاله میاشت ده. نو تاسو او مونږ که وګورو د یو څیز نسبت چې هغه کله یو عظیم څیز ته وشي نو د هغې نسبت د وجې نه د هغې فضایل او د هغې مناقب ډیر زیات شي. نو د شعبان المعظم میاشت شروع ده نن 1 شعبان المعظم 2025 دی. ناظرینو شعبان المعظم یو بهترینه میاشت ده او یو ډیره د برکتونو والا میاشت ده، ځکه دا د اسلامی میاشتو اتمه میاشت ده او د دې مبارک میاشتې نه بعد د رمضان المبارک میاشت راځي. د شعبان المعظم د فضایلو په باره کې ډیر زیات احادیث مبارکه موجود دي، لکه حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا مبارکه فرمایي چې حضور علیه الصلاة والسلام به روجي ډیر زیاتې نیولې او چرته چې حضور علیه الصلاة والسلام د رمضان المبارک نه بعد چې روجي زیاتې نیولې دي نو هغې په شعبان المعظم کې نیولې دي. یعنی د رمضان المبارک نه زیاتې روجي به د رمضان المبارک د میاشتې نه علاوه که زیاتې روجي به حضور علیه الصلاة والسلام نیولې نو هغه به په شعبان المعظم کې نیولې. نو د دې خبرې نه هم د دې حدیث مبارک نه هم د شعبان المعظم هغه فضیلت هغه دې نه ثابتېږي. او حضور علیه الصلاة والسلام د شعبان المعظم کې د زیاتې روجي چې نیولې د دې محدثین څه وجوهات بیانوي. که چېرته حضور علیه الصلاة والسلام یا خو په دې میاشت کې روجي زیاتې د دې د وجې نیولې چې د رمضان المبارک د تیارۍ د وجې نه یا د رمضان المبارک د استقبال د وجې نه چې د رمضان المبارک استقبال وشي او د هغې د وجې نه حضور علیه الصلاة والسلام ډېرې روژې نیولې. د دې نه علاوه محدثین وایي چې د رمضان المبارک د استقبال وجه او بل د رمضان المبارک دپاره د پریکټس هم یو ذریعه ده چې انسان په شعبان المعظم کې روژې ونیسي. شعبان المعظم یو بهترینه میاشت ده او حضور علیه الصلاة والسلام به کلم چې د شعبان المعظم میاشت را وختله نو مبارک به یو دعا فرمایله او هغه دعا به دا فرمایله چې اللهم بارک لنا شعبان وبلغنا رمضان. مبارک به څه فرمایل چې ای الله رب العزت جل جلاله دا د شعبان المعظم میاشت زمونږ دپاره د برکت میاشت وګرځوه وبلغنا رمضان او مونږ رمضان المبارک ته په خیر و عافیت سره ورسوه. د رمضان المبارک هغه رونق، د رمضان المبارک هغه ثوابونه، د رمضان المبارک هغه روژې هغې ته مونږ په خیر و عافیت سره ورسوه. نو حضور علیه الصلاة والسلام به د شعبان المعظم کې دا دعا ډېره زیاته به فرمایله او دا به ډېره زیاته کوله. نو حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه دا مبارک فرمایي چې ما د حضور علیه الصلاة والسلام نه یو ځل تپوس وکړو، پوښتنه مې ترې وکړه چې یا رسول الله تاسو په دې شعبان المعظم کې دومره کثرت سره روژې ولې نیسئ؟ دومره په کثرت سره عبادات په دې شعبان المعظم کې ولې کوئ د نورو میاشتو په نسبت باندې؟ نو حضور علیه الصلاة والسلام وی راته وفرمایل چې ای اسامه ابن زید زه په دې شعبان المعظم کې ځکه ډېرې روژې نیسم، ځکه په دې شعبان المعظم کې ډېرې عبادات کومه چې الله جل جلاله ته په دې شعبان المعظم کې د خپلو بندګانانو عبادات وړاندې کیږي. نو زه وایم چې زما الله جل جلاله ته عملنامه وړاندې شي او په هغې کې زه چې کوم دی نو روژهدار یم. نو ځکه په شعبان المعظم کې زه روژې نیسم، ځکه په شعبان المعظم کې زه ډېر زیات عبادات کوم او په دې شعبان المعظم کې یو بهترین او د دې د فضیلت والا خبره دا ده چې په شعبان المعظم کې یو مبارکه شپه راځي، یو مبارکه شپه چې په هغه شپه باندې اله العالمین جل جلاله د بني کلب د قبیلې د هغې د ګډو بیزو چې څومره د هغې باندې ویښته وي د یو ویښته په بدله کې چې کوم دی یو مسلمان هغه د جهنم د اور نه ازادوي. نو دا هم یو ډېره د فضیلت والا خبره د شعبان المعظم په باره کې، ځکه حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي چې شعبان شهري د شعبان زما میاشت ده او چا چې د شعبان المعظم قدر وکړه، چا چې د شعبان المعظم عزت وکړه، د محشر په ورځ باندې به هغه ته زه یو د عزت تاج ورکوم، هغه ته به زه د عزت تاج ور په سر کوم. چا چې زما د میاشتې قدر وکړه، چا چې زما د میاشتې عزت وکړه.
بل ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای چا چې د شعبان المعظم کې بهترین تیاری وکړه، چا چې شعبان المعظم په ښه انداز باندې تیر کړ، کثرت سره عبادات پکې وکړه، کثرت سره روزي پکې ونیولې، نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې الله رب العزت په د باندې رمضان هم خیسته تیر کی، رمضان په هم د برکت والا تیر کی. نو د دې د وجنا حضور علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې دقه انسان چې کم شعبان المعظم په ښه طریقه باندې تیر کی، نو هغه باندې به بیا هغه رمضان المبارک هم په ښه طریقه باندې تیر شي. نو چونکې شعبان المعظم شروع دی، د هغې ډومبنۍ ورځې دي، چاته چې دا پیغام ورسېده، څوک چې د دې نه باخبر شو چې شعبان المعظم بهترینه میاشت ده، په دې کې عبادات کول پکار دي، صدقات خیرات پکې کول پکار دي، د رمضان المبارک تیاری پکې کول پکار دي. نو امید دی چې هغه خلک د رمضان المبارک تیاری وکړي. د الله کریم جل جلاله نه به زمونږ هم دعاوي چې مونږ هم اله العالمین جل جلاله په خیر او عافیت سره په خوشحالو سره رمضان المبارک ته په خیر سره ورسئ. که چېرته کې تاسو زمونږ په دې چینل باندې نوي یئ او په پهله ځل باندې ویډیو ګورئ، نو زمونږ چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله عز وجل دغه شان د بهترینو شپو، د بهترینو ورځو بهترین احادیث مبارکه او دغه شان اسلامی مسائل چې کوم مسائل هم دي، هغه ټول مسائل به په دې چینل باندې اپلوډ کیږي. نو که تاسو مونږ سره په دې باندې نوي یئ او په پهله ځل باندې زمونږ چینل ګورئ، نو دا ضرور د ځان سره سبسکرایب کړئ.